دی بیا د ولایت مخ ته ولاړو د لبړ امر یې غوښتي دی بیا سپزلي ټانک 3 ورځې ما یې سره کړي وویل تسلیم سه دی اوس هم کور په لبړ کې غوښې بیشي د ده نیکه بیا غوښې بیشلې د ورته ویل بیشایه ټاپ نه غواړي د ده سر لکه د پشې توس او د ده مخ لکه غوا والا چاکلیټ دته بیا روزه کور دروازه رنګوي وایي چې ورک سي دی بیا د کرایې په سرای کې پلار تور املا کړه ویل زما حق راکړه دته بیا پاک کې د توت سایه ور ورسېده دی بیا مځکه رانیول هغه غر په راشین سو دی مچان کرلي و هغه ګرده په هوا سوه د دې کره میلمه ورغلی دی یخی ورپوخ کړي دی بیا په تذکره کې د ولاړې عکس ورکړي و دی بیا ښاروالۍ ته تذکره واړول دا زموږ پلازما چایلنونه نه نیسي په ټي وي کې پټا اوسه د کور ته زنګ ورولي ول څوک خو به یې نه خوش کړي دی بیا هغه فلم کتي حسن ډول چې برنډه را جارو کوي دی بیا د فلم غدارو نه مړ کېدی په زوره مو مړ کوي دوم په پښتو فلم کې په جهانګیر پسې توپک زغلوي دی د انضباطانو مشر و تورې عینکې کړې وې سپین هندارې ماتولې دته بیا د تورې هنداره امر ورکړي مټر یې نه درلودی د کور هندارې ورتورې کړې د ده نیکه بیا ټابلیټکا خوړلې وه د ده پرانه په زوره رخشه خرڅه کړه د بیا خپل نیکه په چکه وولي ول پر سر جرا درد کې سونې خبرې کوي د بیا خیاطه ویله ول د درېیم لستوڼی مو ورکړه د یو په جنګ کې سیرې نسي د بیا پرتګاش ته شاده خوا تړلي وویل دا څنګه کالي را جوړ کړي چې د بیا د چنجي په ګیم کې کپ وګټي د ده مخ لکه رنګه چینیا په چرسو کې چې سپین سرې خوري او د ده رخچینه لکه د مسکین مېوداني یا ژړې ماچې ډېرې دي په دغه ورځ موږ د نایدو سره هم خرڅ کړي د ده د انا تخلص بیا واوا جاوا ده د دې همسایه مړ شو که پن نه پیدا کېدی په سپین رنګ مو ولړي د بیا کبر ورکښې هغه زنجلو والا سوه دی بیا پسه لالوي چاړه نه پیدا کېده د بامه یې راوغورځوي د بیا د کور مخ ته د روح حمزه بوتل چپه کوي ول واه واه موږ هم پسه حلال کوي په دغه ورځ موږ د نایدو سرای خرڅ کړي دی بیا ایلې راوړي وې ګرده ورځ یې نارې والې ول کو کو ول کوکاغه راځي د ده مخ لکه د سلاچه کوینې دی بیخي ساده دی د شمسي بیجه تاویل کي په دغه ورځ موږ د نایدو سرای خرڅ کړي نو یارانو دی د افغانستان د نفوس څخه وایستي او اجاره په نقشه کې نسته شابوس